د چې چاله دې د مال وړلو دې څومره پیسې د لمنلې وي چې دا پیره دې کړي وه؟ دا 1,00,000 روپۍ سر. دونه کلاړي سړی دی چې دی کله سمګلینګ کوي نو دی بیخي نه په ناکه ودرېږي نه نور څه، او ګاډي مو ورسره ښه تیز وي، ښه ایډوانس ګاډي ورسره، او باقاعده لکه دی سره اسکورټ کې کسان هم ګرځي که نه چې هغوی څوک ناکهبندي الاس اشاره ورکوي چې هغوی پې ډایرکټ فایر کوي. بله دا دی ډېر عالمي سطح چې کوم ګینګ دی دا د هغوی لاس اچول څومره ګرانه وي مات خان؟ یاره چې ډېر زیات ګران وي. پرون راسې ماته چې کوم کالز راغی دی نو زه تاسو سره نشم شیر کولی. مطلب دمکیم شته؟ ښه پوره دمکې شته جي. څومره قرض و؟ سر جي تقریبا 4,00,000 روپۍ را باندې مخکو وي. چې ته راوتې وو دا پیره دې وړله نو په ځان دې سب چوف کړي وو؟ سر جي بس ارسم کړي وو، څه دې ویلي وو؟ دوا هم کړی وو، مونځ هم کړی وو، سهار مونځ مې وکړو د خیر. دوا کې دې څه ویلي وو؟ بس الله دې خپل دغه ته ورسوي سر. نو ورسېدې خپل ځي ته؟ بس چېرته ورسېدې اوس؟ دغه د تورو تمبو شاته یو سر. هیبیچول دغه دی د مخکې هم دا کارویانې کړي دي، نارکاټک سمګلینګ کې دی ښه اکټیولی انوالو و. د دې نه هم پیله چې کوم دی 2022 کې سرګوده کې مرس شوی دی، هلته پې عمر قید ختې و. بیا چې کوم دی د څوک وکیل مکیل ونیو نو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. دا مهال اکسایز پولیس سټیشن پېښور ما سره ډېر زیات ښاغلی سټیشن هاوس افیسر عماد خان شهریار صاحب را سره موجود دی. تاسو دا ګورئ زموږ د اکسایز پولیس دا ښکلي دا ځوانان، او تاسو ته دا هم پته ده چې چېرته هم یو سړی جرم کوي یا د هرې طبقې کې ککړي نو هغه ملزم تر شا به چې کم دی هغې شاته به یو نشه وي، که د آیس وي که د چرس وي، خو لازمي خبره چې کم دویم دریم ملزم اوري چې یاره ده دا جرم کړی دی، ده په څه کړی، د دې تر شا به یو نشه لازمي پرته وي. دغه شان د تاسو ګورئ د ما سره یو ډېر زیات ځوان سچو دی عماد خان و. کله نه چې دا دلته د اکسایز پولیس سټیشن کې دی ګورو د دې دغه د هلې ځلې، او اکثر چې کوم دلته څومره ډرګ پیډلر دي یا څومره سمګلرز دي په دې باندې چې دوی څنګه لاس راواچولو، واقعي خبره ده چې دا ډېر زیات د ستاینې وړ دی. را چې کوم خلک دا کارونه کوي لازمي خبره چې هغه ډېر زیات مضبوط خلک وي او د هغې تر شا ډېر زورور او ډېر مضبوط خلک ولاړ وي. موږ د ډېر زیات مشکور یو، تېره ورځ یو ډېره زیاته لویه کاروایي وکړه چې په کم کې یوم نه دوم نه په منونو چې کوم دی منشیات تېره ورځ چې کوم دی دوی په منونو باندې منشیات ونیولو، او تاسو دا ملزم هم کتی شي دا یې نیولی دی. یو خو عماد خان ستاسو له ستاسو ټول ټیم له مبارکي در کوم، یو ښکلې ځوانې او دغه شانتې کاروایي کې د دغه کاروایۍ غرض مقصد هم همدغه دی چې یاره ولس له ریلیف میلاو شي. یو کاروایي هم کړې ده څنګه چې ما وویلو چې د هر ملزم تر شا چې کم سړی جرم کوي تر شا به خامخا نشه وي. یو ډېره لویه کاروایي هم کړې ده. زه به ووایم چې د دې کال ټولو نه غټه پرچه ده، دا زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. ټولو نه خو پیله زه ستاسو شکریه ادا کوم نواز صاحب چې تاسو راغئ او تاسو چې کوم دی زموږ دا کارویانې دی سوسایټي ته ښیي، او بل چې کوم دا پبلک دی نو دا دی د نارکاټکس چې کوم د حالت دی او دی چې کوم دې کې ډېر زیات انوالو کېږي، لکه شارټ کټ یې وایي چې موږ دې زر تر زره مالداره شو دغه شو، نو دا د سوسایټي ته ښیي. نو زه په دې ستاسو ډېره زیاته ستاینه کوم، یو جهان مننه. دا جی داسې وه زه به تاسو ته د خپل کاروي متعلق لږ شان انفارمیشن درکړم. دا چې کوم دی دا کوم کنویکټ دی دې کې موږ سره نو دا یو هیبیچول دغه دی. د مخکې هم دا کارویانې کړي دي، نارکاټک سمګلینګ کې دی ښه اکټیولی انوالو و. د دې نه هم پیله چې کوم دی 2022 کې سرګوده کې مرس شوی دی، هلته پې عمر قید ختې و. بیا چې کوم دی د څوک وکیل مکیل ونیو نو هغې کې چې کوم دی آی تھنک 15 کالو کې دی بهر راووتو. نو چې بهر راووتو په کار دا وه چې ده بس یو صحیح ښه ژوند دغه کړی و، اپناو کړی و، نو ده د هغې باوجود دا کار دوباره جاري وساتلو. او د دې موږ ته انفارمیشن و نو موږ څه یو هفته د ده ریکې کړې وه، او الله تعالی چې کوم دی پرون موږ له کامیابي راکړه. سهار وختي دته موږ 4 بجو نه ناکهبندیانې کړې وې ځای په ځای. بله خبره دا ده چې دا دونه کلاړي سړی دی چې دی کله سمګلینګ کوي نو دی بیخي نه په ناکه ودرېږي نه نور څه، او ګاډي مو ورسره ښه تیز وي، ښه ایډوانس ګاډي ورسره، او باقاعده لکه دی سره اسکورټ کې کسان هم ګرځي که نه چې هغوی څوک ناکهبندي الاس اشاره ورکوي چې هغوی پې ډایرکټ فایر کوي.
بله دا دی ډېر عالمي سطح چې کوم ګینګ دی دا د هغوی کس دی. هغوی په عالمي سطح باندې د نارکاټکس دا سمګلینګ کوي او بس الله تعالی موږ له کامیابي راکړه ته ناکبندیانې کړې وي نو دی موږ دغلته کې د رینګ روډ باندې انټرسپټ کړو. نو د تښتېدو کوشش وکړو دی کې یو فرار هم دی د هغه د نامیار یو شی موږ انفارمیشن کوو انشاءالله ډېر نږدې او موږ په هغه هم چاپه لړه کوو. نو یو پکې فرار شوی دی او دی موږ اریسټ کړی دی په موقع باندې د سر جی جی عماد خان دنه څومره منشیات برآمد شو؟ هغه منشیاتو کې څه دی جی ډېر څه د پاسه 15 منه منشیات دنه موږ برآمد کړي دي هونډا سیویک کار بلیک کلر کې او د دې ټوټل چې کوم دغه دی نو هغه 204 کېجي جوړېږي. قیمت یې څومره د دې خو چې کروڑونو کې قیمت دی. او جی چرته وړو دا جی پنجاب ته وړل او پنجاب نه دی بیا انټرنیشنلی نور ملکونو ته دا سپلای کول. نو زموږ چې کوم منسټر صاحب دی سید فخر جهان صاحب هغه موږ ته بار بار وایي چې یاره دا ډرګ پیډلر څونه هم دي د دې خلاف کاروایانې وکړي او موږ سره باقاعده ښه په رابطه کې چې موږ ورته چې دا د موږ ناکبندیانې کړي دي ایکټیولی موږ سره رابطه کې موږ یې سپورټ کوو خپل منسټر صاحب چې کوم د ایکسایز منسټر دی سید فخر جهان صاحب. دا سړی چې کم نیولې شوی دی نو دلم څه معاوضه ورکوي بیا هغې دا جی چې کوم دی دی په د ترانسپورټ کاري وي لکه ترانسپورټ مطلب دا چې ډرګ یو ځای نه بل ځای ته دی ترانسپورټ کوي دا هغې دی ته پیمنټ میلاویږي. نو بکول د دې ملزم چې کوم دی دی وایي چې ماته 1 لک روپۍ منلې وي. دا څنګه گیر شو؟ مطلب دا خو ډیره زیاته ګرانې څنګه چې تاسو چې یو هفته پورې انتظار بیا 4 بجې پورې لازمي خبره چې دا کسانو باندې لاس اچول مملکه ګرانه شي کلو څنګه میلاوه شي په کم بیز باندې دا کسانو نیولی شو؟ یاره چې دا زموږ خپل دغې افرټ مونږ شپه ورځ نه ګورو خپل ډیوټي کوو او د دې ایرې کې داسې وه چې دی مونږ ته الریډي پته وه چې یاره دا کس الریډي یو ځل ارسټ شوی دی او دی انوالو دی لکه انفارمیشن د هر چا سورسز وي نو د ده مونږ ته انفارمیشن و نو دا څه هفتې نه د پلانډر و چې یاره نن به وځي سبا به وځي خو دی ټایمنګ هم داسې منتخب کړی و چې دی څه 3:30 بجې راوتی دی او بس 4 بجې دی مونږ انټرسپټ کړی و. مونږ ډېر ښه دغه کړی دی لکه ټریس کړی هم دی ښه برابر چیزنګ هم دا کړی دی نه پس هم دی ګیر کړی دی. دې خلکو طریقه کار څنګه وي؟ مطلب څنګه وړېږي موبایل خپل یوز کوي نه یوز کوي کسان ترې مخکې وروسته وي ریکې میکې ورته کسان کوي که نه بس دوی ډایرکټ په ناکه باندې بیا وړي؟ دی داسې کار چې دی نه مخکې یو پایلټ روان وي هغه والا د ناکبندیانو دا چې څونه نفري ولاړ د دې انفارمیشن ورسره شیر کوي ټایم ټو ټایم نو دی بیا خپلې لارې چینج کوي را چینج کوي. بله خبره دا ده چې دی چې کوم دی دا زمونږ چې کومې ناکبندیانې وي نو هغه په داسې ځایونو کې ورته موږ کړي چې هلته څوک د ورځې نشي تللی د چې کومې لارې دغه کړې وي نو د دې اوس چې کوم ټریډیشنل روټس دي هغه یې پرېښي دي اوس یې داسې روټس ته دغه کړي چې هلته ډیلی چې کوم دی پولیس دغه نشي کولی گشت نشي کولی. مطلب دا خلک هوښیاران دي ډېر هوښیاران دي جي په دې باندې لاس اچول څومره ګرانه وي عماد خان؟ یاره جي ډېر زیات ګران دي. پرون راسې ماته چې کوم کالز راغي دي نو زه تاسو سره نشم شیر کولی. مطلب دمکی هم شته؟ ښه پوره دمکی شته جي لایف تھریټ وي. لکه اوس دا تاسو وګورئ دا لکه اوس کم سړی چې د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره کار کوي لکه اوس دا څومره ښکلې ځوان دی مونږ دا وایي چې که دا ولې مونږ په اکسایز کې پرېږدو ولې په دغه شانتې په خلکو باندې خراب خو بهرحال بیا هم د ده په دې زړه کې دغه دا خواهش دی او دا خواهش لري یعنې دا ډېر زیات تعلیم یافته دی بلا جوب یې کړي دي خو بیا هم غواړي چې د اکسایز دپاره څه ناڅه وکړم. شهریار خان تاسو به څه وایي خپل هم دغه دا ملزم هم تاسو اورېدلی زیاتره خبرې خو ایس ایچ او صاحب تاسو مخې ته کېښوئ او د کیس انویسټیګیشن افسر زه یم نو انشاءالله چې څه لږ ډېر کار پکې مونږ کړی دی او امید دی چې زر به مرکزي کردار ستاسو د مخې عوامو ته کیدو او ټولو ته به انشاءالله ښکاره شي چې د دې کیس فردر انویسټیګیشن څنګه روان دی. فلحال خو هر یو خبره مخې ته مونږ نشو کولاولی ځکه چې ایله مونږ 2 ورځې کسټډي ځان سره راوړه نو میډیکل نه پس چوس غرمې نه پس تفتیش کې څه پته ولګي چې دا چرس کم پنجاب ته وړي بیا هلته مختلف ډسټرکټو کې دا ډسټریبیوټ کېږي؟ دا خو جي داسې ده چې کم سامان دی په ګاډي کې راچولی و نو دا د ډفرنټ اونرز و مختلف مالکان یې د دي او په هغې کې څه کسان مونږ د خیر سره ټریس کړي دي او اوس په ځای باندې نه دي مطلب آوټ اف ایریا دي نو انشاءالله چې هغې دپاره مونږ مشرانو سره مشاورت باندې یو ټیم تشکیل کړی دی چې په هغې باندې به مونږ کار کوو څنګه چې د خیر سره مونږ ته داسې لږه ښه ایریا میلاو شي او ښه کلو مونږ ته میلاو شي مونږ به په دې باندې ښه سټریکټلی ایکشن اخلو او کار به کوو انشاءالله.
ګران کتونکو دا اوس تاسو هغه ملزم هم کته شي څنګه یې ملګري ښیي شکر دی سر. دی ولې نیولی منشیاتو سر. څه وو چرسو چېرته دې وړلو پنجاب. پنجاب ته او خپله به د دې نه مخکې د څه کار روزګار کولو که نه همدارې کار روزګار دی نه چې دې نه مخکې ما سره د جیل کې ګیر و مخکته پنجاب کې هغې نه چې رالم ما سره الټو وه هم ما خرڅه که سر قرضونه را باندې نه نو مزدوري دله ښه نه وه نه هغه مې چې بیا خرڅه که سر جي الټو بیا مې ځان له کریم واغستو موټر سایکل جي په هغې باندې و ما دا کریم کولو سر جي بس قرض مرض را باندې ډېر زیات و لږ نه څومره قرض و سر جي تقریبا 4 لک روپۍ را باندې مخکو وي د چې چاله دې دا مال وړلو دې څومره پیسې دله منلې وي چې دا پیره دې کړې وه دا 1 لک روپۍ سر هسې چې ته راوتې و دا پیره دې وړله نو په ځان دې څه چوف کړي وو سر جي بس ارسم کړي وو څه دې ویلي وو دوا هم کړی وه مونځ هم کړی و سهار مونځ مې وکړو د خیر دوا کې دې څه ویلي وو بس الله دې خپل دغه ته ورسوي سر نو ورسېدې خپل ځي ته بس چېرته ورسېدې اوس دغه د تورو تمبو شاته یو سر مطلب دوام بیا دې جو نیمځي کې کار نه کوي که نه نه جی نه بچي دې شته جی سر بچو ته خو به دې اوس پته وي که نه بالکل جی دا شی څومره د ضلالت دی ډیر سر اوس پې خفه یې په انتهایی څه به وې اوس به په دې سیز څه وې دلته خو اوس دا دی ګیر شوې دې نه مخکې هم ګیر شوی وې نو بیا دې هم توبه ونه کړه دا ولې سر جی بس دینا بعد به انشاءالله چې امید کوو د خیره چې الله دې امتیو ساتي دلته نه جوزي بیا به څه کې دینا بعد به انشاءالله سره ډېر ټاټکي کار کوو خو دې شیانو ته بړه نښه کوو د خیره دغه چې دا کم کار دی دې خلکو سره څنګه میلاو شوې چا دله څه لالچ درکو که څه و دا سر جی ما به کریم چلولو موټر سایکل دې کې دا یو ملګری چې کوم و نو دا ما سره میلاو شو د ما ته وویل چې څنګه چل دی ما یاره بس زوره زو الله ټکه ټوکه کوو ځان له مې ده راته وویل چې هلکه څنګه چل دی داسې ملګري مې دي چې هغې سره دغه وکړو ترتیب جوړ کړو او جي بیا بس هغې سره یې دغه کوم خو نه ده ما ته هغه مخکې کسان ښولي دي سره مخکې چې کوم د دنډې والانو ده ورسره چټل خبره وکړه ده ورته وویل چې بس زه بیا راولمه ګاډی به درته دلته ولاړې دی به د ګاډي ته کېنوم هغې وتل چې مونږ سره بیا نه میلاوي دا تا چېرته وړلو دا پنجاب ته سر هلته به بل چا له پاواله کړو ده ما ته ویل سر بس هلته چې څنګه لړ شو ګاډی به بل چا ته حواله کړو ګاډی به هلته 1 ګنټه نیمه بعد مونږ له راځي بیا جی سر دې خو د عماد خان د دې ټیم ونیولې نو تا څنګه مطلب کوشش دې کړی و د تښتېدو سر جی به د چانس نه میلاوېدو سر هسې دا څنګه دي خلکو توی دا څنګه هغوی حالات دي چې کله انسان سره دغه شانتې مواد وي او بیا کوشش کوي چې وځي نو همدا څه حالات دي بس ډېره سخت مقامي سر لږ نه ډېره او سر او څو بچي دي 2 نو بچي به هم درته اوس ډېر یادېږي چې ته اوس دلته نه ځې سر ډېره مور پلار دې شته والد صاحب مې وفات شوی و چې پنجاب کې وم او جی نو 15 کاله دې کېدم خو پکاره چې بیا خو دې خپله لاره سمه کړې وه که نه قربان سر به ډېر مجبوری روچت کم دی خوا کې نه چا نه لیدلي نو هغه بیا له خبرې مونږ خو هر څه لیدلي و سر خو بس ډېر مجبوری زه دې خوا روچت کم لږ نه ډېر 4 لکه قرض ورته دې ته راواړې دي څه مې کړی وی سر کریم کې نه کېده سر جی تا ویل دا شاټ لار به خپله کړم چا درته څوک لار خود نه و چې لارې درته ښودلې وه سر جی بس په پټه ونه جیل نه چې رووتم چاته پته هم نه وه چې ما به موټر سایکل ته وښکو بس هیلمټ به مې هم واغستو او جی عماد خان اوس دا تاسو دا په خپله مو اورېدو میل څوک داسې لارښود نه و چې یاره تاسو ته یا لاره ښودلې وه دا هم تاسو واورېدو چې دې نه مخکې هم ګیر شوی او بیا که تاسو وګورئ بیا دغه شانتې لازمي خبره پښتون ټولنه داسې ده لازمي هر دویم دریم بېوسي او بې کسې سره سوي نه چې دا داسې ده دا دی ته د هر څه پته او دی چې کله ګیر شي تاڼې ته راشي حوالات د تورو تمبو شاته شي نو دی ته بیا انسانیت هم دی کې راشي دی بیا ډېر ښکلې خبرې هم کوي او بیا مجبوري هم جاړي خو چې کله دی د ګاډي ته ناست یو ګاډی ورته ډکي نو دی یو بیله نشه کي دا چې دا چې دته دا هر څه پته دا څه ماشوم خو نه دی یو ځل ګیر شوی دی هر څه پې تېر شوي دي بیا ولې کوي خو دته پته چې یاره ګیر به شم بیا به روزم خو انشاءالله دې ځله به دته ښه پوره سزا میلاوېږي
ګرانو کتونکو د اکسایز پولیس سټیشن اماد صاحب چې کوم دلته سټیشن هاوس افیسر دی د شهریار صاحب دا خبرې هم تاسو واورېدې دا ملزم هم موږ تاسو سره د دې دا بیان موقف هم موږ شریک کړو صرف او صرف په دې باندې دا نه چې موږ د دې سړي نه نفرت کوو نه اماد صاحب د دې نه نفرت کوي نه موږ نفرت کوو امید دی چې دا ټوله ټولنه دې نه نفرت نه کوي د دې چې کوم دا کار دی هغه د نشه او دا نشیزي خلکو ته که زه تاسو ته ویم د پښتون معاشرې ته یا دغه سوسایټۍ ته دومره نقصان یا زیان چې کم دی میلیټنسي یا ټیرریزم یا دهشتګردۍ یا ترهګرۍ دومره نقصان موږ پښتنو ته نه دی راکړی چې څومره نقصان او څومره زیان چې موږ ته دغه د نشو راکړی دی په محله کې تېره ورځ تېرېدم اماد صاحب یو دوه ډېر کم عمره ماشوم و یو بل ته وایي چېرې د سټینګ کې دا ګبي کا ګولۍ واچوه دا ګبي کا ګولۍ اچول وسکله نو خدای سره ډېر زیات پرې خفه شوم چې مې وګوره دا د اووه اتو کالو ماشوم ګبي کا ګولۍ ځان ته سټینګ کې اچي او هغه څکي نو تاسو سوچ کوئ چې د اووه اتو کالو ماشوم دی دا حل دی نو بیا به دې د غټو څه حل وي په دې کې موږ عدالت ته هم ګزارش کوو هاي افس ته هم ګزارش کوو چې دغه شانتې افسران دادګیرنه وکړي د اکسایز پولیس چې کوم مشران دي وزیر اعلی صاحب ته یې ته موږ گزارش کوو چې دې ته زیات نه زیات ریسورسز ورکړي دومره وسایل ورکړي دومره وسایل چې اوس هم دې ته وګوري وسایل یې کم دي او مسایل یې زیات دي نو په دې زیاتو مسایلو په کمو وسایلو کې بیا هم کار نه کېږي دې ته زیات وسایل ورکړي چې دا کم اگینسټ چې کم دغه دا کرایم دی دا چې کم دغه دا سمګلینګ دی چې د دې پر شا دې سخت نه سخت کاروایان وکړي چې څنګه اوس 200 کیلو ونیولو الله دې وکړي چې موږ بل ځل ته راشو چې دې نه بلا ونیسي اماد خان ستاسو د ټول ټیم ډیره زیاته مننه الله دې تاسو دا ټول ټیم چې کم د خپل حفظ او امان کې ډیره مهرباني چې تاسو یو جهان مننه چې تاسو راغی موږ هم دومره عزت راکړو مننه چې شو